الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دو سورة دعوة خلاصة داغی مختلف نهجون ذکر شو دعوام شویوا چې بیان د قوانینو د امن او نفی د ظلم وا ورسره اشراکرت کېدل او بیان د توحید یا مختلف نهجونه د خلاصو مخه ترالل وسکال بزا د صورت باغا اخیرنی خلاصه چلوم بس باغی کې بس صرف داتا تمخ ترازی چې دا به یو مربوط نهج روان وي احکامات به خود اغی سره راځي چې کوم دا نهج چې دا لومبنه حکم دویم حکم دریم حکم نن آغا نوم نن مربوط چلو یعنی دا صورت مربوط بوز یا ایوہ الناس تخویف دے دنیاوی تمہید دے احکام ہوتا اور طولو خلقوں اتقو ربکم یری گئی تاسو دخبل پروردگارنا دے تقوی کے دو قول دی دا مفسرین کرام یو تقوی پمانا دا خشیت ویری گئی دویم قول دا مفسرین کرامو دا دے تقوی پمانا دا طاعت نو مانا تابداریو کئی دا خپل پروردگار یعنی دا غدا احکاماتو منی اللذی آغا پروردگار خلقکم چه پیدا کری تاسو من نفس واحدہ دیو نفسنا من نفس واحدہ دیو نفس نے پیدا کری دینا مراد چه دینو آغا آدم علیہ السلام نے من نفس واحدہ کی اشارہ دا حقوق بشری اور حقوق انسانی تا حقوق بشری حقوق انسانی اغیت اشارہ دا چه دا رجال حقوقم ادا کئی دا نساء حقوقم ادا کئی نو دارنگے پاگے کے دا معشومانو حقوقم ادا کئی بیا پاگا معشومانو کے دا معشومانو جنکو حقوقم ادا کئی د معشومانو الکانو ادا کئی او که یتیم دینو داغا حقم ادا کانو که بیوقوب کا مقل دینو داغا حقم ادا کا حقوق بشریہ او آغا حقوق بشریہ حقوق انسانی او حقوق نسوانی دا چه قرآن ذکر کری دی ماتا دی یہودیت او نصرانیت نخی خپل حیوانیت دے سم کی نو ماتا دی بیا خائی
من نفس واحده کې اشاره ده دیتا چې د یو بابا اولاد یې نو د ټولو حقوق ادا کوي. خو یو خبره ده د یو بابا اولاد چې کله د خپل بابا په فطرت پاتې شي نو د حق به ادا کېږي. خیال دې نه پویا د یو بابا اولاد چې کله دا هغه بابا په فطرت پاتې شي چې مشن توحیدونو دا حقوق به ادا کېږي. کدا هغه بابا د فطرت نه واړې دا غي مقابله شروع کړه دې بیا د کم ده نو انسان نه پاتې دې بیا انسان نه پاتې نو د سره به جهاد کې نو سورہ نساء حکم د قتال او د جهاد ذکر کوي احکام سلطانیوں کې او چې دا هغه فطرت نه واړې نو بیا ساروي شو زناور شو کل انعام وګرځید نو مسله د توحید باورته کول غواړي نو عذروب کې بیا مسله د توحید راړي. عذروب د تیاد وکړه عذروب کې بیا مسله توحید راړي. خلاصې زدکو د صفاهای احلام په سوچونو بس مزه چیارا جیره دومره خلاصو تس ضرورت تدا خو یادیگی نا چا تا یادیگی لاس پورتا کئی چا یادی کری لاس پورتا کئی لکلی ماشاءاللہ لکلی چا دی ماشاءاللہ دا ټول لکلی دی دا تاسو تا یادی نشی او دا تاسو لکلی دی دا یادی چا تا نی چا ټول دیر وقت یادی چې ضبط دکړي طریقه د احادیثو کې اوس چې ما تاسو ته سبق وې نو طریقه د احادیثو کې یو چې دا نو سوي دا مې کنه چې کتاب نا شیخ لګیا وي یا چې کوم نه نو شاګرد د کتاب نه لګیا یو استاد تاوري تاسو چې دا سکل دا کوم کتابونه وې دا ټول کتابونو کې هر یو کتاب دا ول تر اخره پورې چاته یاد دی دا بیا بس کې دا وسایل سے شیطانیه دي ښا چې دا وسوسه ده چې دا خلاصو ته ضرورت دا خو چاته یادېږي نه نو دا کتابونه هم چاته نه یادېږي بس کې وای مو وای ها من نفس واحده د من نفس واحده کې ما تا ته وای چې د فطرت د آدم باندې وینو دا حقوق دي که توحید پر خدا الله نو بیا دا حقوق نشتا نو عذروب کې بیا مسله توحید بیان او رد شرک بکې وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا منها د دې نفسنا زوجها بیبی دا منها کې دو قول دي د مفسرین کرامو یو قول د مفسرین کرامو دا ده چې دا منها چې دا نو دا دا منها کې من د پاره د تبعیض ده معنی دا پیدا کړی دا منها د دغه نفسنا زوجها بیبی داغه نو داغه د کینه پختای او دغه سه پختای نه پیدا شو یا دویم قول دا ده چې منها کې دا من دا چې دینو د پاره د جنس ته من جنسها وخلق منها او پیدا کړه منها من جنسها دا بیبی داغه یعنی د جنس دا اغنه پیدا کړه بیبی داغه انسانونو پیدا کړه ولا انسانانو کې بیبی دانا چې بیبی ولا چې کم ننو پیدا کړه پسارو کې نه ځان نه بساروي نه جوړه چې حیوانات سره بدفعلی شروع کې یادا چې انسانانو بیبی ستام انسانانو کې بویدا بني چې ته ستا چې دنو بیبی پیریانو کې یا پیریان را شغیدا کې نه
د بابای آدم بیبی دا هغه د جنس وا، نو زما اوستا بیبی دا به هم د جنس وي. ٹھیک شو؟ بیبی به وګورئ چې کومه دی بیبی زوجه دی نو هغه به داسې نه چې ټول بازار د ځان له چې کوم دنو ازواج کړي وي او هغه د زوجي کړي وي، مینا بازار کې لنګ روډ کې لینکونه لګي دا بني. نو رد فحاشی کوي زوجیت کې، رد فحاشی د اشاره شوا. وخلق منها، ماشاءالله، وخلق منها پیدا کړی دا، منها دغه نفسنا یعنی د جنس د دینا زوجا بیبی ددو، بیبی ورله پیدا کړی دا. نو د هر انسان خپل بیبی وی، هغه بیبی وی نو بس هغه سره خپل قضای شهوت کې دانا چې ځان نه دې سپه جوړ کړه دی او په کوڅو کې ګرځي پردو زنانو پسې، ځان نه دې خنزیر او ګیدړ جوړ کړه دی، لیو دې جوړ کړه د ځان او ګرځي خواهش پورا کې بازارونو کې. د دیو جن زوجها کې رد فحاشی ته اشاره شوا. نو ذکر پسې صورت کې به بیا رد فحاشی هم د عریانهم کوي، محرمات به ذکر کوي چې ګوره بیبي می تعالی پیدا کړی دا، نو چې بیبي می در لدر کړی دا نو دا هغه بیبي سره به خپل قضای حاجت پورا کوي. دانا چې محرمات پسې ګرځي نا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، هغه ته اشاره کوي. نو حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او خوار کړي دي منهما د دې دواړو نه. ماشاءالله دې کې اشاره ده نسل تا، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، دې کې اشاره ده توالد او تناسل تا. بچی براړې د واده مقصد دا دی چې بچی براړې د واده دا مقصد نه دی چې بس بچے دوی اچھے او سهرامیان اوس وادو کی. نو هغه وایي موږ یو 3 کاله ځوان چې کوم نه انجوای کوو، نو ځوان انجوای کوي او بچی نه راړي. نو بیا خدای شان کی، نو چې شانډي کی نو وایي اوس کار نه کیږي، نو کله په ډاکټرانو ګرځي او کله چې دنو په حکیمانو ګرځي او کله په مولیانو بیا ګرځي. وایزا خروي او خر لاړې انجوای کوي. وبث منهما رجالا، مقصد دوادو په جنا امریکا او یورپی ممالک دا غي ژوندو ګورا. نو امریکا کې چې جنۍ 15 او 16 ترسي نو 15 راوړي او هغه ټول د زنا. د افغانستان ته چراغلو دا ټول حرامیان. اجدا خبره ده چې زمونږه حکمرانان د حرامیانو نه یری ګینه امریکا کول هم حرامیان الا ماشاءالله چې تپ چې کمینو هغه ملالینی. نو هغه خپل لکه د سپیلنګیږي راډي غرب د پته نه لګي. اتا توي چھوٹا خاندان زندگی آسان، وتوائے چھوٹا خاندان زندگی ویران. چاہے زندگی آسان او بچے دوئی اچھے، او کلا کلا بے شرما پاسپتالونو کے تصویران لگولی، اکلا پکلو کے پکوسو کے زائیون جوڑ کی، مراکز جوڑ کی، پاغی کے چکرنے نیو ٹھیغک او ٹھیغک جوڑا کری، ٹھیغک لے ٹھیغک پا غیق کے ورکڑی او ٹھیغک لے ٹھیغکا ناغے ورکڑی دی کی اشارے برے وسرا ساتھی نشان جوڑ کڑی چھ دارا میتوبونا کوئی اب اچھی مراڑے. سورہ نساء تا توئی چھ مقصد دعا دو پیجانا تمہید در تک دی. نو دا نکاح مسئلے با ذکر کئی چھ نکاح بکے او دا نکاح اقسام با ذکر کئی. جائز طریقہ زنا دا
دا ټول به ذکر کوي، جایز به ذکر کوي، ناجایز به ذکر کوي چې زنا ده، متعه ده، دا ټول صورتونه به تا ته ذکر کوي انشاءالله. وهو او بیا به درته د هغې مقاصد ذکر کوي. وبث منهما رجالا او خوار کړي دي دی الله منهما د دې دواړو نه رجالا کثیرا سړي ډېر ونساء او زنانا. ماشاءالله مفسرین کرام یو ناشنا ټک ذکر کوي چې سړو سره وي کثیرا او د زنانو سره چې دی نو کثیرا ونه وي. الله الله شیخ د ویسا رحمه الله بدی ځای باندې ښکلې ښکلې خبرې کولې. وی څنګه د مفسرین لیکلي دي شته څنګه چې سړي ډېر دي نو دارنګې نساء زنانه هم ډېرې دي. دلته نساء سره هم کثیر شته لیکن ولې ذکر نه کو. علامہ خازن رحمه الله ذکر کوي چې دا د دې وجه حذف کو چې اکتفا په اول باندې کړی دا. اول سره چې دی نو هغه کثیرا ذکر کړی دی نو د هغې اکتفا د وجې نه دلته نه ده ذکر کړی. لکه بیدک الخیر وی نو ولې شر د الله په اختیار کې نیسه، دواړه د الله اختیار کې. یا د دې وجې نه دویمه وجه دا ده چې علیت بالرجال ظهور دی، علیت بالرجال ظهور دی چې سړی دی ظاهري نو ځکه و سره کثیرا ذکر کو. او علیت بالنساء استتار دی ښځو سره ډېر لایق دا دي چې دا به پټې وي. ښکلی شی خلک قیمتي شی چې دی نو خلک پټ ساتي، پټوي یې ګینې بیا چې دی نو هغې ته خطرات پیدا کېږي. خزانې خلک پټې ساتي. دارنګې که دا زنانه دی بار راوښکلې او دی بار ګرځي را ګرځي او دی کې ظهور راغی لکه چې نن کم فتنه ده نو چې ظهور پکې راغی نو هغه فتنه پیدا کوي. بیا که نه علماء کرام خو تر دې پورې وایي چې دا کم صادر دی زنانه په سر کړی دی دا صادر چې کم دی نو دا به هم پټ ساتي. خو دا پټېږي نه نو د مجبورۍ نه ښکاره شوی. مطلب دا دی چې دا برقه دین پټه کړي خو د هغې برقې د پاسه به بیا بله برقه اچوي جو بیا به بله اچوي نو پټېږي نه نو دا د مجبورۍ د وجې ښکاره دی. د دې وجې نه د شپې دې ځي زنانه غم او خادیله چې تیاره را پرېوځي نو هغه ټیم دې ځي او پخوا پښتنو کې دا و د شپې به غم او خادیله تلې د ورځې به نه وتې او چې کله هراړې شوې نو وګوره اوس ته وګوره یو بازار کې د شته خاوند ښځه هغه لغړه ګرځي نو هغه چې لغړه ګرځي او د پیشن برقه ده او د پیشن صادر دی نو چېرته ورپسې د لارې چې کوم دی نو سارانې یا ماښامې ونښلي نو سارانې یا ماښامې اور پورې ونښلي نو د دې خاوند نه خلاصه شي او د هغه هم نشي فتنه جوړه شي. یا وایي زما عزت پامال شو. ولې ستا عزت پامال شو؟ ته بربنډه راوتې نو عزت به دې پامال کېده نه. بربنډه راوتې سترګې دې تورې کړې اننګې دې سره کړه او د پوزې بانټ دې پټ کړه او فتنه دې چې کوم دی نو بړو کې راوښکلې او هغه دې ښکاره کړه او هر څه دې ځان پسې راټیټ کړه او په وس باندې چې کوم دی نو نیغ نیغې کوې نو سارانې او ماښامې پې پېښ شي بیا وایي زما عزت لاړه. د عزت خو تا دغې له راوښکلی و چې لاړ شي تا او تا راوښکلی و دی له
بیا یې ولیږي کالجونو ته کالجونو ته ولیږي نو په کالج او پاسټل کې ناستې د سړی سره سړی ورته پړاول کوي نو هغه ورته پړاول کوي نو هغه ته بیا ډېر څه پړاوي څه پریکټیکل یې ورته هم پړاوي نو هغه ته هم پړاوي نو سره په ډیسک باندې هم سړی ناست دی پاسټل کې پاتې کېږي نو هلته هم کاکاګانه ولکان پاتې کېږي نه چې بیا د هغې اعلی تعلیم وکړي د غلا نو چې د اعلی تعلیم وکړي نو بیا هغه د پلار نه مني او د مور نه مني هغې ځان له چېته خوښ کړی نو دی وایي ما پې ډېر ځان وکړو دا اوس زما نه مني تا به په ادب کې پټه ساتلې وه دی به بیا ستا منل خو تا ونه ساتله اوس فخر په دې باندې کېږي پښتانه لاړل د قبرونو لاندې شو د خارو لاندې شو چې څومره غټ افسر شي نو لوی دلی شي بیا خپله ښځه هم بار راوباسي یا چې ملامي او هغه سره پیسې ډېرې شي نو هغه هم ښځه بیا بار راوباسي نو هغه بیا یې تعلیمونه لیږي د هغې تصویران خلکو ته ښایي او دا غي هر څه یو بل تخایل الله المشتکا نساء سره کثیر ذکر نک د دې وجنا چې نساء ډیری دی خدا بپټه ساتي دا و بار نه راو باسي زمانہ د جاہلیت کې بار راوته وکړه نو تو ورسه چل شو دې کې دې ته اشاره شو چې حق د نساء وشتا خو هغه د پردې ده د بربندولو پر کې حق نشتا واتقوا الله الذي ويريږي د الله آزادنا تساءلون به والارحام تساءلون به چې سوالونه کوئی تاسو د یو بل نه په واسطه دا غبانه یوما ندادا دا الله نو یریږي چې د یو بل نه سوالونه کوئی نو په واسطه دا کوئی دا الله حکم او منی او حقوق نسوانی حقوق بشری ادا کرے یا بلمانا مفسرین کرام کئی چه تساؤل پمانا دا تعاطف تے تعاطف نرمی تتعاطفون به او یریږئ د الله هغه ذات نه چې تاسو نرم دلی کوئ رحم دلی کوئ په یو بل د وجې د هغه نه نو سړی دې رحم دله شي په زنانو زنانه دې رحم دله شي په سړو باندې یا بلا مانا کئی مفسرین کرام تساءلون به اے تسألونه موافقت مجرد دے و بازائدہ دا تسألونه او یری گئی دا اللہ آغا ذاتنا چھتا سو سوال کوئی دا غنا سوال کوئی نو چاغتا محتاج ہے نو حکمنا دا غومنی دا مانا مراد دا حکمنا دا غومنی زکاغتا محتاج ہے والارحام او یری گئی تاسو دا پریکاولو دا خپل ولینا واتقوا الارحام او یری گئی تاسو د خپل ولی د کټ کولونا واتقوا الله واتقوا قطع الارحام او یریږئ تاسو د خپل ولی نه معنا چې کټ کوي هغې لره نه هغه کټ کوئ ما اوس ګوره لږ غونتې وګوره توجه کوه
ارحام کې خپل ولی یو خو د رشتې راله نو رشتې چې دی نو عامه کټ کو لیکن یاد ساته دویمه دا شوه چې یو رشته ستاسو د انسانیت ده سړی هم انسان دی نو ښځه هم انسان دی نو د انسانیت هغه رشته دا چې دی نو دا کټ نه کې ښځه د انسانیت نه ونباسې د هغې حقوق ادا کا دارنګې که یو غریب دی نو د هغه سره رشته د انسانیت ساته مالدار دی نو هغه سره هم د انسانیت یوه رشته ساته دا نه چې مالدار پیژنې غریب نه پیژنې د انسانیت رشته ساته رشته د انسانیت د حقوقو مکړ کوه ځان نه به وټونو والا نه جوړې چې وټونو والا کله وټونه یې نو هر څوک یې رشته داري 15 کاله مخکې بابا مړي کاکاجي ته لږ اواز کا هلکه څه کې د قبر نه راوباسې وایي یاو دې ټایم کې زموږ قبرونو والا هم په کار راځي وټونه دي نو هغه ټایم خو بیا چې د مړو تپوسونه هم کوي جنازو کې سوره ډېر شي ټول بیا اودس ولاړي سیاسي اودس نه اودس نه پېژني پوه شو کېدای شي چې ته جنابت کې هم ولاړي خو چې جنازه وکړي څه دپاره چې ماله بیا چې دی نو خلک اوټ راکړي چې کله اوټونه تېر شي بیا وایي سړی اوس بیزه شوی دی څه شوی دی بیزه شوی دی وایي بیا به د اوټونو در راشي خیر دی بیا به بسکوری شي وایي بیا چې ورته څوک پاڼې پړکوي که خیري منډې به ورپسې وایي سړی او خلکو به ورته خر وی ډېر خفه و هر وخت به خفه و حجرې والا جرګه وکړه راجمع شو لبې ورسره کوله کمقل شو وی زه نن نه پس به مونږ تا ته خر نه وه کوچې به درته و ډېر خوشحاله راغی کور ته وی خلکو ماله نوم بدل که نن نه پس به ما ته کوچې وایي کوچې به راته وایي نو هغه داسې خوشحاله مور ورته یې بچې 2 کاله پس به بیا خرې کوچه خو خر کېږي که کوچه خو خر کېږي دې عوامو نه کوچه او خر جوړ کړي دي کله خرکۍ او کله کوچکۍ او د ځانې بیزه او پیسپورې جوړ کړي کله بیزه کېږي او کله پیسپورې کېږي او بس اله به روانه ده دا دله اوس چې کوم نه دا چل کوي اوس پې جرنل راغی اوس پې دله داسې کړي هلکې دی که نه څه چل وشي نو بل به راشي به وایي نه مړه هیرو کوي دا اجرې په دې باندې ګرمې دي او دا غول غرطول شروع دي او مړه ټول عمر یې دوکه کړې څوک پکې وایي یو مې اورېده هغه لګیا و وی تاسو دا ټولو قتل وی لږ مونږ وګورئ هلکه ته چاته ځان مه ښیه ولې تا وګوري پوه شوې لیوني دي وی مازغې خراب شوي دي لږ لیونو وی ټولو وکتل لږ مونږ وګورئ دا څه کوي په څه خته یې ظالمان یو مه ګورئ ښه مه ګورئ کتوري مې خالي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام یا والارحام دویم قراءت پدې کې راغله تساءلون به والارحام نو دویم احتمال دا ده چې سوالونه کوي تاسو د یو بل نه پدې الله د الله په واسطه او بالارحام او په خپل ولای باندې عادت د زمانه د جاهلیت داو چې د خپل ولای په واسطه به هم د یو بل نه سوالونه کول ادا اوسم کله کله خلک کوي
کہ کنا مڑوئی در رشتہ داری لحاظ میں ہوکا بھی کنا دا کار را لہوکا زو خستاق پلے ماو رشتہ دار دے ما بھی کنا نو اویا رے گئی دا اللہ آغا ذاتنا چه سوالونا کوئی دا یو بلنا پاغ باند دا غپواسطے او سوالونا کوئی تاسو پر خپلو علیہ باندنے یو قول بکی دام خلقو ذکر کرده نو چه خپلو علیہ باندے سوالونا کوئی نو اشارہ شو دیتا گورلی کا چه خپلو علیہ باندے سوالونا کوئی نو اشارہ دا دیتا چه دخپل ولی لحاظ و مساتی سوالونا مکوا دخپل ولی لحاظ و بیاو ساتا موسیٰ یورا غلو وی مالا بوٹونا را کوئی مائزہ خدر بوٹونا چرا غلو نو طول خلقو تلی گیاو زبا بھیچے دے چه سنگ دا اونوشی زبا انشاءاللہ بیا دلتا کے رازم او زبا دیزا کے انشاءاللہ تاسو رونا یا ازما او زبا رونو سر خبری کو لا تاروسا ندر آگلے اس چه بیا اونو راشی بیا براشی چه بیا اونو راشی بیا براشی اچه بیا راشی من سو کچی دے سو خردی سو کچی دے سو خردی داتے نا بیا سب تپوس نہ کئی چی بیزی سے پخیر آلے بیزی سے پخیر آلے بیا کس کو ریشوی من کو دماغ کی کچی کڑو بیا درانا خرلو داتے تپوس ہوتا کئی چی بیزی سے پخیر آلے اللہ اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا یقیناً اللہ دے پتا سبان دے رقیبہ محافظوں نگبان اشارہ دے خبر تا چگوار دا کم حقوق در تز ذکر کم تمہیدن اجمالاً یا رسط تفصیلاً نیاد ساتھ اگوار دا حقوق دا زبینما چه سوکے کئی او سوکے نہ کئی زرقیب محافظ زب سبا دے تپوس کو قرآن کے چکم ظاہرہ شی اللہ علیم دے بصویر دے ہاں نردے مطلبوں دا گئی کتاسو جلالین ویلی بیزاوی مویلی نو آگئی کہ دا ذکر کئی اللہ علیم دے نسمانا بدلہ بدر کئی ارسن خبر دے اللہ سمیع دے مانا ارسوینی بدلہ بدر کئی نو اللہ جدے نو رقیب دے ارسو و تمالون دی نہگبان دے نو بدلہ بدر کئی نو کم حقوق چی ذکر شو اجمالا کم حقوق چی ذکر شو تمہیدن او داغین پس تداغی تفصیل رازی نو اللہ پتا سو رقیب دے بدلہ بدر کئی چه سنگ دے اکڑو آغا سے بدر تملاویگی کما تدینو تدان کما تدینو تدان چه سنگ دے کڑی جو آغا سے بدر تملاویگی چه سکاری جو آغا بری بے او پنجابیان میں جیسا کروگے پیسا بروگے اقول قولی هذا استغفر